د خپل عقل د وجنا او د عقلی شبهات د وجنا د الله رب العالمین کلام کې ولې تضاد راولي او د الله په کلام باندې ولې اعتراضات کې کله چې مسائل د صفات الله کله چې الله هغه واضح بیان کړی دي او کله چې الله رب العالمین په هغه کې صفا نصوص را لګلی دي او کله د سلفنا د آیات او صفات کې تعویل نقل نه ده نو تعال تعویلات کې او بیا ولې په مسلک د سلف صالحینو او په قران او سنت باندې اعتراضونه کې بیا ولې د جهمیه او ملګرتیا کې او بیا ولې د معطله او ملګرتیا کې خو معلومیږي دا چې فيه ما فيه سمره صفا الله رب العالمین فوقیت بیان کړی دی د خپل ځان لپاره او فلفظ د من سره بیان کړی دی سورۃ النحل 50 آیات د قران کریم کې الله فرمایي یخافون ربهم من فوقهم دا نیکان خلق د الله نه یریږي من فوقهم کوم ذات چې د دین اوچت دی نو معلومیږي دا چې مونږ خو بزمک باندې یو الله رب العالمین په عرش مولا باندې دی یعنی الله زمونږ نه بر دی دې ته وی فوقیت ذاتی دلته مراد ده څنګه الله فرمای وهو القاهر فوق عباده الله زورور ده او د خپل بندگانو د پاسه ده دې ته وی فوقیت ذاتی دې کې خلق د ځان تعویلات نه کوي کوم تعویل چې سلف نه کړي اخم ټیک نه ده تعویل خو هغه وی چې سلف صالحین د دین کړی چې هغه نه کړي ته په خپل عقل سره کې نو دا خو ناروا ده والله چې دا کوم مولان په بورډ باندې نقشې جوړي او په هغه نقشو کې وي چې دا عرش دی او دا ځمکه ده او دا پکې خدای الله دی دومره نه یریږي د الله نه ته به وې د دې آیاتونو مقابله د خلق داسې کوي ته به وې که چېرته کې دا آیاتونه چا د ځانه جوړ کړي دي او دي چا سره مقابله ده دا دي د چا مسلک سره مقابله نه ده دا خو ته بالکل د الله آیاتونو سره مقابله کې دا خو گویا کې ته احادیث د رسول الله سره مقابله کې دا خو داسې ده لکه چې ته سلف صالحین سره مقابله کې وغیله چې کم دینو د کفر نسبتونه کې وغی د مجسمه وي پوهیږي نه د چا د ذاتیاتو د چا د وجه نه په ضد کې راغلي او د هغې د ضد د وجه نه قرآن هم خرابې سنت هم خرابې یاد ساتئ په دې خبره باندې پوه اوسه چې د صفاتو مسله د یو جماعت او د تنظیم مسله نه ده دا د قرآن او د سنت او د سلف مبرهنه مسله ده چې دا ټول آیات او صفات دا ټول سيزونه کم چې قرآنی آیاتو کې ذکر دي دا الله لره ثابت دي بغیر د تعویل نه او بغیر د تمثيل او د تشبیه د مخلوق نه بس کما یلیق بشانه الله شان سره چې څنګه مناسب دي دا فوقیت او دا اتیان دا معیت او استوا دا نفس او وجه عین او ید یمین او ساق دا ټول صفات الله له ثابت دي بغیر د تعویل نه او بغیر د تشبیه د مخلوق او د تمثيل نه نو دا رنگ الله خو تصریح بالعروج الى الله کی الله فرمایي سوره معارج سلورم آیات د قران دی نو کله چې دا قران دی نو دا خو منل غواړي نو مونږ د منلو په ځای شروع شو د قران مقابله مو شروع کړي د سنت مقابله مو شروع کړي ولی کزه د قران مقابله او نه کما کزه د سنت مقابله او نه کما کزه قران او سنت ته خپل فلسفه متوجه نه کما بیا خو به خلک زما د علماء دیوبند متنفر شي بیا به خلک زما د تنظیم نه بدزن شي بیا به خلک زما د اهل سنت د ظاهری نوم نه بدزن شي بیا به خلک زما د بریلیت نه متنفر شي بیا به چې کم دینو خلک چې کم دی د پلان کو ملګری شي و د الله ظالما مقابله چې کې د مقابلې په سيزونو باندې وکا په ذاتی مسلو باندې وکا آیات و صفات یعنی مسله د الله د صفاتو دا خو صفا مسله د قران او سنت کې بیان شوی دا او د سلفو په دې خبرو باندې اجماع ده چې دا آیاتونه په ظاهر باندې حمل دي بغیر د تشبیه او د تمثيل د مخلوق نه ول ظلم کې د الله بندگانو الله فرمایي تعرج الملائکه والروح الیه الله ته ملائکه هم زی جبرئیل امین هم الله ته زی نو دا خو د الله د پاره یو
زید کنا عرش مو الله دے اغیت چې کم دنو زی ملائک هم زی دا الله د حکم تابعداری کوي او جبريل هم التزیو التورت الله رب العالمین حکم کوي دا الله جبريل امین ځان تول راغواړي خو په چې الله رب العالمین په عرش مو الله باندې کنا د ثم استوى على العرش دغه معنا ده کله الله تصریح بالصعود کی الی الله چې الله رب العالمین ته ورتلل دي الیه یصعد الکلم الطیب نو صعود سمانا دا مونږ په ځمکه باندې یو پاکي خبرې د الله له عرش مو الله تزي او الله ته پیش کیږي دارنګي الله وی چې بعض مخلوقات مارو چت کړي دي خپل ځان ته اسمان ته دا دلیل دی چې الله بر په اسمانونو کې دی او دا دلیل دی چې الله په عرش باندې دی کنه الله فرمایي بر رفعه الله الیه الله د عیسی علیه السلام ځان ته اوچت کړی دی نو رفعه الله اوچتو یولې ته هوې چې وهو معکم اينما کنتم الله عرضه کې تا سره دی ته دا معنا کې د آیت کریمه نو چې عرضه کې دی نو د عیسی علیه السلام اوچتولو ته ضرورت دی او بیا د الیه سمانا ده پته لګي چې ته د قران او سنت سره تعصب په مخ اغستې د قران او سنت مقابله کې سقاتونه پرېږدا نظر لغیر الله پرېږدا شومې جمعې ومې سلوخته او کلیزې د پرېدا د عقل بل کار شروع کی کله چې دا بدعات پرې خودل د نظر لغیر الله د جواز عقیده د پرې خدا د علم غیب د اثبات لغیر الله عقیده د پرې خدا دارنګي د حیات دنیوي فی القبور عقیده د پرې خدا تبع الله ته یو خوخ انسان شي چې کله الله ته خوخ شي خپل به الله د سلف او عقیده نصیب کی او خپل به وي چې دا صفات ټول الله له ثابت دي خو بغیر د تشبیه او د تمثيل د مخلوق نه دغه رنګ الله رب العالمین بل ځای فرمایي انی متوفیک و رافعک الی اے عیسی علیہ السلام تازه ځان تر اوچتوم نو ځان ته اوچتول څه ته وي د زمکه نه چې الله عیسی علیہ السلام برخېجو نو د الیا او د الیه معنی خو الله په فوقیت سمائی سره کړی دا پته لګي چې الله رب العالمین په اسمانونو کې دی دا نه چې الله په زمکه دی دا نه چې الله زمونږ سره دی ها په اعتبار د علم او قدرت الله مونږ ویني او الله رب العالمین امداد زمونږ سره دی دا نه چې الله دلته موجود دی نه 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 الله بر په عرش مو الله دی الله په اسمانونو باندې دی په عرش مو الله او په زمکه باندې داغه حکم چلیږي داغه اختیار چلیږي او دا علم په دې باندې خور دی دومره خدا الله دی آیاتونو ته وګوره علو مطلقم ذکر شوی دا علو او علو دوال ټیک دی لکه یریدون ولا یرید علوا فی الارض نو علو بضم العين راغله ده اليد العليا خير من اليد السفلى نو اليد العليا علتم بضم سره محدثین نقل کی او علو هم راغله ده وهو العلي العظيم ده الله اوچت ده بر ده او لوی ذات ده دارنګ نزول من الله نزول الكتاب من الله دا نزول وی د برنخ کتراتل کنا نو قرآن د برنخ کتراغله ده الله فرمای تنزيل الكتاب من الله دا الله د طرف نه راغله ده نو دا خود قرآن کریم آیت پدی باندې دلیل دی چې الله رب العالمین په اسمانونو کې دی په ځمکه هم الله نه دی په هر ځای کې هم الله نه دی مونږ سره هم الله نه دی مونږ سره علم د الله دی مونږ باندې قدرت د الله دی مونږ سره معیت د الله دی وجود د الله زمونږ سره نه دی دومره خو وګوره چې ته کوم باطله فلسفه باطل منطق او باطل استدلالات کې لږ خدا وګوره چې د مدعا لپاره دی دلیل شته او کنه دیکھو خو بل جانب تا صرف صحیح دلائل دی قرآن دے و سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دارنگی اللہ فرمائی چی ما سر پا اسمانونو کے مخلوق دے نو چی اللہ سر پا اسمانونو کے دے خو پوہی چی اللہ رب العالمینم بر پا اسمانونو کے دے کنا پا عرش باندے اللہ رب العالمین دے اللہ قرآن کے فرمائی ان اللذین عند ربک ان الذين عند ربك بشک هغه مخلوق چې دستا د رب سره دی نو رب سره کم ځای دی ته خو وایې چې رب سره هر یو مخلوق دی او رب هر یو مخلوق سره دی نو بیا د عند ربک څه مطلب شو معلومیږي دا چې الله رب العالمین په عرش باندې دی او معلومیږي نه بلکې دا دلیل دی په دې باندې کله الله فرمایي په معیت عندیت باندې چې وله من فی السماوات والارض ومن عنده الله د پاره دی د الله په اختیار کې دی څوک چې اسمانونو زمکه کې دي نو د اسمانونو زمکه نه جدا بیا وي ومن عنده او څوک چې د الله سره دی کم ځای کې دي نو ثم استوى علی العرش پاغه باندې دلیل دی
او کله خو الله صفا دا خبر خلاصي او ځان د پاره د هغه خبر وضاحت کی چې الرحمن علی العرش استوى الله رب العالمین په عرش باندې برابر دی پاتې شو بیا دا خبر ظالمه چې ته نقشې په بورډ باندې جوړه او ته وې چې یاره عرش نو الله کم زو او یہ عرش لوی دے کہ کرسے لوی دا او جرا کرسے لوی دا نو اللہ پا دے کی راضی کا نہ راضی کہ اللہ پا کرسے کے راضی نو بیا خدا کرسے دا اللہ نم لوی شوا او وی کہ اللہ پا کرسے کے نہ راضی نو دا ہم دا اللہ بید بیدا ظالم دا تکمی خبرے کے بس ابہمو ما ابہمہ اللہ چس نیدی بیان کرے آگے کے گوتے موا دا ہو آیات و صفات دی بس پا ظاہر باندے حمل کا عقل پاکی مچلوا تاویلات پاکی دا جہمیہ و معطلو اند فاسد و باطل مکوا اللہ تے اس پارا او آئے چے دا آیات دا دلائل دا صفات اللہ لثابت دی بغیر دا تشبیح و دا تمثیل دا مخلوقنا مخلوق منگا دے سرنا مشابہ کو کما یلیق بشانی ہی سنچ اللہ دا خپل شان سر مناسب دی خدا مو آئے چے اللہ پزمک دے دام مو آئے چے اللہ دا ہر انسان سر دے تاس رضان لا اللہ دے زید سرزان لا اللہ دے عمر و بکر سرزان لا اللہ دے دا خود تعدد دا آلہو دے ولی دا نا دیوبندیت پنم باندے ولی دا نا حنفیت و دا اہل سنت پنم باندے معطل جوڑی گی ولی دا نا دیوبندیت پنم باندے جہمی جوڑی گی تمرا خود سوچ پکار دے چے دا دا اللہ کتاب دے او کم سیزن اللہ سنگ بیان کری دی سلپ واقعی کی تاویل نہ دے کرے نو بیا خدا سے مکوا او بیا علمی میدان سکے دو کفر فتوی شروع شی او ظالم دا خود سلف باندے دو کفر فتوی دی فتوی دلان دے خو امام مالک امراغے دی فتوی دلان دے خستا امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ امراغے دی سر ابو سکے خو ستر کے بند کی نو بیا خو رازی نمش پا جوڑی گی او کل جی الرحمن علی العرش استوى دا سے ملانو تو ہوئے افسوس داری دا خبر دے عوام موری اے عوامو تاسو تمونگ دے خبرو بار بار عام فهم وضاحت کو تاسو تمونگ منطقی نوائیو فلسفیرت نوائیو ذکر اے عوامو تاسو منون کیے عالمان پا اللہ باندی ایمان نلری دا عالم رنبی ایمانی پخپل دیوبندیت باندے دا عالم اول ایمانی پخپل امام باندے دا عالم اول امامی پخپل جماعت باندے دا عالم اول ایمانی پخپل مشر باندے پخپل پاٹے باندے دا عوام دی چی اول دی ایمان پا اللہ وی اول ایمان دی پا قرآن و سنت باندی وی نو اے عوام استاسو دا اصلاح دا پاروایم چی دا طول خبری کم ملان کی چی دا سی او کدا نشی بیا دا سی او عرش لوی دے که کرسی لوی دا طول خبری اغا خلق کی چی باطل و عقیدو دا خلق دا ایمان نخلاص کری دی که پا دی یو مسئلہ کی اسلام ترادن نمشی پا نور خبرم دا اسلام نخلاص دی قرآن و سنت زدکے و پا دی باندی ایمان روڑے نو کلچ وردوئے چی الرحمن علی العرش استوا نو دیوئی چی یرا دلتا خو اللہ دا پارا ثابت شو حد و جہت و مکان او دا سیزن خدا اللہ نا نفی دی نو جواب دارے چی دلتا کہ اللہ لا حد پماند احاطہ نا دے ثابت دلتا حد دے پماند متمیز من المخلوق چی دا مخلوق نا جدا دے منفصل من المخلوق دے اللہ او مبائن من المخلوق دے او غیر مخلوط بالمخلوق دے دا سے حد منل خو اللہ لازم دی ہاں کا چرتا کہ دلتا حد پماند احاطی شی نو بیا خدا سے صفت حصوک اللہ لرن منی او پاتی شدا چی لدین جہد ثابتی گی نو جہد نا مراد ماوراء العالم دے نو دا خزان لباطل سوچ دے چی اللہ نا عالم کی داخل دے و نا خارج دے نا عین دے و نا غیر دے مازغدی کار کی لیوانی شوی چی نا اللہ پا عالم کی داخل دے او نا اللہ دا عالم نا خارج دے نو استاد منطق سا مطلب شو چی توے شر تعذیب کی کہ واللہ علم علی العصحی واللہ علم علی العصحی لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال نو واجب الوجود ذات بیاتا ستوے تم رد عقل نخلاصی تم رد علم نخلاصی بہرحال نو جہت نو مراد جہت ستن دی چا اللہ خی طرف تا دے گس طرف تا دے برد دے اخکت دے دا قسم جہت ست پا دے اعتبار دی ماوراء العالم تر مراد دے دیو جنب شیخ طاہر رحمہ اللہ علیہ فرمائل دا بل یداہو مبسوطتان پا تشریح کی چو منگ دل تکی دا ید مانا
په قدرت سره نه کو ځکه یداه مبسوطتان خو تسنیه راغلی دی نو ثابت بشي بیا الله له دوه قدرتونه چې دوه قدرتونه د الله فراخ دي وي نه مونږ داسې نه وایو دا ید الله له ثابت دي خو بغیر د تشبیه د تمثیل د مخلوق نه دغه رنګ نفس الله له ثابت دی وجه یعنی مخ الله له ثابت دی عین الله له ثابت دی دا رنګ ید لاس الله له ثابت دی او دارنګ ساق او فوقیت او چتواله الله لپاره ثابت دي اتيانهم الله رب العالمین له ثابت دي معیت او استوا هم الله د لپاره ثابت ده لیکن بغیر د تشبیه او د تمثيل د مخلوق نه د الله لاسونه د مخلوق د لاس په شان دي نه د الله رب العالمین او چتواله د مخلوق د او چتوالی په شان دي نه د الله په یوځه استوا د مخلوق د استوا په شان ده نو څنګه ده بس کما یلیق بشانه څنګه د رب العالمین شان سره لایق او مناسب ده پاغي باندې الله پويږي او بیا اعتراضات سکی دا خلق قرآن بیا بدلی و هو معکم اینما کنتم راغله ده وی الله تاسو سره ده ظالم الله تاسو سره ده نو دا خو تعدد د الہ شو چې الله زید سرم ده عمر سرم ده بکر سرم ده د معکم نه چې ته استدلال پدې سره کې نو تلک مخ کې دا آیت وګوره پورا آیت وګوره نو ستا جواب پدې آیت کې ده چې پورا آیت کې الله فرمایي یعلم ما یلج فی الارض پزماګه چې سکیږي الله پاغه باندې عالم ده نو دلته کې معیت علمی مراد ده معیت ذاتی دلته کې نه ده مراد کله ته وګوره تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحم الله علیه فرمای اے رقیب علیکم وهو معکم یعنی رقیب علیکم الله تاسو نگهبان دی او تاسو حفاظت کوي یا شهید علی اعمالکم ابن کثیر وای تاسو په اعمال او عملونو الله گواه دی دا ته مراد ده یا دا چې حيث کنتم شهید علی اعمالکم حيث کنتم وعين کنتم برا او بحرا فی لیل او نهار پوچاو پلونده کد شپې او کورزی الله رب العالمین تاسو اعمال باندې خبردار ده رستو ابن کثیر رحم الله علیه بیا وی فیسمع کلامکم ويرى مکانکم ويعلم سرکم وجهرکم الله ستاسو خبري اوري او الله تاسو مکان معلوم دی د پټو ښکارونو الله خبريږي امدا مضمون قران خپلم ذکر کړی دی الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون دلته کې علم مراد دی دیو جنا علامه لوسی تفسیر روح المانی کې د ابن عباس په حواله باندې دغلت کې وای د وهو ماکم دلان دی وی عالم بكم اینما کنتم تاسو چې کوم ځای کې مې الله رب العالمین التکی لیدون کې تاسو باندې عالم دی او دارنګي سفیان ثوری رحم الله علیهم روح المانی تفسیر کوي علمه معکم دا هغه الله علم تاسو سره دی تفسیر روح المانی کې او بیا خو بحر محیط کې باقاعده اجماع نقل کړی دا چې انه اجتماعت الامه على هذا التاويل فيها وانها لا تهمل على ظاهرها من المعيه بالذات وهو معكم ندا مراد نه چې الله مونږ سره دی الله په عرش مولا باندې دی او د علم او د قدرت په لحاظ سره الله هر ځای کې موجود دی د الله رب العالمین د رقابت نه مونږ وزنا الله رب العالمین ته مونږ ښکارو مونږ د الله نه پټې دي نشو دا معنی دي د آیاتونو خو علما رال هغه عوام په خلجان کې اچي اے علماء د الله د نو یریږي ولي هغه سيزونو کې انخته چې هغه قران او سنت صفا ذکر کړی دي ولي د جماعتونو د وجه ولي د پاټو د وجه ولي د مذهبي او سو خبرو رسم او رواج د وجه د قران او سنت مقابله کوي قران او سنت عوام لهم من الپکار دی او علماء لهم من الپکار دی خو بد دا خو در فیصله ده چې بعض علما به داسي وي چې د خلکو مالونه بخوري ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل د اغي قران او سنت سره کار نه دي دې مسلو باندې ډېر علما باس کړي دي شیخ القران والحديث شیخ عبد السلام الرستمی حفظ رحمه الله اغي په تنشید په اخره کې تنشید الاذهان په اخر کې خيسته باس په دې مسله کړي دي مجموع الفتاوی کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله علیه په باس کړي دي موجوده علماو کې الرد القوی په دې مسله باندې ډېر خولي کتاب دی پکار دا ده چې علما او عوام قران او سنت علی فهم السلف اومني
پاتې شو دا نورې خبرې قیل و قال د دې مونږ مکلف نه یو مونږ دپاره الله دین قرآن او سنت په طرز د سلفو دا مونږ دپاره دین کامل ګرځولی شوی دی